آسټرالیا خلاف د ون ډے سکواډ پاکستان کرکټ بورډ اعلان کو دا کلاریان تاسو ګورئ دا د آسټرالیا خلاف ون ډے سیریز د پاره اعلان شوی دی چې په دې ویډیو کې مونږ په دې هر کلاړي باندې خبره کوو د کې کم کلاړي نشته دی کم کلاړي پکې حقدار نو چې هغه په دې سکواډ کې شامل کړل شوی یا کم کلاړي حقدار او هغه نه شامل کړل شوی په هغه هم په دې ویډیو کې خبره کوو او کمنټ په تاسو لازمي کوئ جی ټول نه پهله که په سکواډ تاسو نظر واچوي په ټاپ باندې شاهین افریدي نوم دی چې شاهین افریدي د دې سکواډ کیپټن دی د ون ډے کیپټن دی چونکه شاهین افریدي باندې ډیر غټ تنقیدونه روان دي چې د په ټیم کې زه هم نشته دی او پاکستان کرکټ بورډ دی کپتان کړی دی دا په ون ډے کې هم د ذهن جوړیږي ځکه ریسنټ چې د کم پرفارمنس ته نو هغه د پاکستان د ټیم حقدار پرفارمنس نه چې د پاکستان ټیم تراشي یعنی د په ټیم کې زه نه جوړیږي او د پاکستان کرکټ بورډ کپتان جوړ کړی دی که چېرې تاسو پاکستان کرکټ بورډ پیج ته ورشئ او دا پوسټ په تاسو وګورئ او بیا په دې کمنټ وګورئ نو ټول نه زیات تنقید په شاهین افریدي شوی دی او دا کیپټن دی سلمان علي هغه ورسره وایس کیپټن دی عبدالصمد چې کوم دی هغه له موقع ورکړل شوې ده نوجوان کلاړي دی پی ایس ایل کې هم ښه پرفارمنس کړی دی په ون ډے کې دله داسې خاص موقع نه دی میلاو شوي نو عبدالصمد دپاره په ده باندې تنقید ځکه نه کوو چې دا نوجوان کلاړي دی دله موقع نه دي ورکړلی شوي په ون ډے کې لا د خراب پرفارمنس نه دی راغلی ون ډے کې نه دله داسې خاص موقع ورکړلی شوې ده نو د دپاره دا یوه ډېره غټه اپرچونټي ده چې دی په دې غټ سټیج باندې ځان ثابت کړي چې یاو زه کلاړي م ډیزرونګ کلاړي م خبر پسې ابرار احمد دی د پاکستان پیچز دی ابرار احمد شاملول پکارو ابرار احمد ډیزرونګ کلاړي دی احمد دانیال چې کوم دی فاست بالرانو کې دله موقع میلاو شوې ده خو په پلینګ 11 کې د نوم راځي که نه راځي دا ځان له بعد کې خبره ده خو مشکل ده چې د نوم په پلینګ 11 کې راشي ځکه هماغه فاست بالران هماغه حارس روف هماغه شاهین افریدي هماغه نسیم شاه په سکواډ کې دی جی خدي نه پس بیا عرفات منحاس په پی ایس ایل کې ښه پرفارمنس کړی دی د ون ډے هم ښه کلاړي دی T20 چونکې هغه T20 دی خو دا د ون ډے هم ښه کلاړي دی مطلب په کریس باندې ټایم تیرولی شي په وکټ باندې ټایم تیرولی شي خو ځان ثابتول پکار دی پاکستان کرکټ ټیم سره په پی ایس ایل او دغه لیګونو کې پرفارمنس نه د پاکستان ټیم کې پرفارمنس پکار دی نو عرفات منحاس له هم ځان ثابتول پکار دی په دې سیریز کې که چېرې موقع ورته میلاو شو بابر اعظم وداوټ اینی ډاوټ ډیزرونګ کلاړي دی دی ته نشي ډراپ کولی د یو فارمیټ نه زما په خیال باندې حارس روف ټیم ته واپسي شوې ده بغیر څه د پرفارمنس شو کولو نه بغیر څه د داسې دغه نه واپس ټیم ته راغلی دی نو الله دې وکړي چې یو ځل بیا مطلب ونه ټکیږي او ښه ثابت شي همیشه د وهل خوړلی دی ما صداقت غټ نوم دی نوجوان کلاړي دی د سایم ایوب په ځای په ټیم کې شامل شوی دی سایم ایوب ډراپ دی د دې سکواډ کې سایم ایوب او فخر زمان نشته دی سایم ایوب او فخر زمان سکواډ کې نشته په هغې ما پرون یو ویلاګ جوړ کړی هم خو زما په خیال لا مې اپلوډ کړی نه دی نو هغه خیر لیټ شو خو اپلوډ به کم در سره د انجری په وجه باندې بهر دی جی نو ما صداقت از اوپنر به تاسو له کتلو له میلاویږي محمد غازی غوري وکټ کیپر دی جی محمد غازی غوري وکټ کیپر ایشتلی دی محمد رضوان ډراپ عثمان خان ډراپ چونکې خبرې دا راتلې چې عثمان خان کېدی شي د محمد رضوان په دې سکواډ کې واخلي خو دلته محمد رضوان سره سراسر زیاتې شوی دی محمد رضوان د دې سکواډ حصه جوړول پکارو محمد رضوان ته 2027 ون ډے ورلډ کپ پورې ځان سره کیری کول پکارو خو دلته محمد رضوان یو ځل بیا زړی وله مات کړی دی یو ځل بیا د هغه غریب بختې خبر چې دا وخت څه حل وي چې د سکواډ کې د هغه نوم نشته دی انتهایی ظلم دی محمد رضوان سره محمد رضوان د ون ډے ښه کلاړي دی محمد رضوان د دې غازی غور نه ډېر ښه کلاړي دی 2027 پورې محمد رضوان په ټیم کې کیری کول پکارو رجی محمد رضوان ډراپ ښه نسیم شاه نو واپسی ټیم ته شوی ده چونکې کم پی ایس ایل کې چې د اکاونټ نه پوسټ شوی د مریم نواز حوالې سره نو ډېر داسې خبرونه راتلل چې بس د کیریر ختم خو الله دې وکړي چې پرفارمنس ورکړي ټیم ته خو راتګ دی اسان دی خو پرفارمنس کول لکه حارس روف او نسیم شاه نه پرفارمنس پکار دی د پاکستان فاسټ بالینګ ډپارټمنټ چې کمپلیټلی تیر شوي 2-3 کالو کې فلاپ روان دی او د دې بالینګ اټیک په وجه باندې موږ تیر شوي غټ ټورنمنټ هم بایللی دي او بایلیټرل سیریز هم بایللی دي او هماغه بالینګ شاهین او حارس او نسیم هماغه ټیم سره روان دي جی نو پرفارمنس پکار دی د درې واړو روهیل نذیر بل وکټ کیپر ایشتلی دی روهیل نذیر او غازی غوري دواړو نه رضوان خو ښه بیا صاحبزاده فرحان شته په سکواډ کې ډیزرونګ کلاړي دی نه ډراپ کول پکار شاداب خان صاحبزاده فرحان اور ما صداقت په اوپننګ کوي زما په خیال شاداب خان خو د ټیم پوز اده کول ویم چې د دومره غټ شفارس دی چې دی به همیشه په ټیم کې وي تر څو د سخر ژوندی وي
اور ترسو د پرچی چلی نو د ټیم کې تاسو کتلو لا ملاویږي سفیان مقیم هم شته دغه رضا شامل حسین دی اور سفیان مقیم دی شامل حسین هم یو ښه کلاړي دی موقع ولا ورکوي په پلینګ 11 کې راځي کنه راځي ځکه یا به شامل حسین له موقع ورکړل کېږي یا به عرفات منحاس له موقع ورکړل کېږي خاص سفیان مقیم هم په سکواډ کې دی دغه ډراپ ته کم میسټری سپینر بالرو د مونږه هغه ډراپ کړل دی د نوخار چې کم سپینر بالرو هغه ډراپ کړی دی جی نو ډراپ کول پکار هغه سفیان مقیم له موقع ورکول پکارو خو د شاداب خان پځه شاداب خان په سکواډ کې د شاداب خان وای چې زه الراونډر یم او په دې وجه باندې زه په سکواډ کې ما خیر نور هم خصه کلاډیان دي چې هغه ډراپ دي فخر زمان شو سایم ایوب شو محمد رضوان شو درې وړه کلاډیان چې کوم د رضوان سره خو زیاتې کو او فخر زمان او سایم ایوب د انجری په وجه باندې بهر کړی دي اوس د انجری باندې ولا جوړه کړی دا یا پریشا انجر دي د حقیقت صرف پاکستان کرکټ بورډ لا پته ده نور چله د حقیقت پته نه لګي موتاله چې پریشا انجر دي که پریشا انجر نه دي دا درې کلاډیان چې کوم دي دا خو په دې وجه ډراپ دي او دینه علاوه عثمان خان وکټ کیپر بیټسمن هغه هم ډراپ کړی دی ځکه کچری هغه ته انکول نو یا به غازی غوري لري کولو یا به روحل نظیر لري کولو خو د ما په خیال باندې غازی غوري نه عثمان خان یو ښه کلاډي دی او روحل نظیر نه عثمان خان ښه کلاډي دی خو ځکه عثمان خان صرف بیټینګ نه دی یو ښه وکټ کیپر هم پکاري چې ستا سټمپ نه مس کوي او ستا کیچز کوي نو زما په خیال غازی غوري او روحل نظیر نه هغه سره د وکټ کیپینګ سکلز د رضوان په مقابله کې نه خو لکه هغه لږ سکلفل وکټ کیپر دینه علاوه نور په سکواډ کې نظر واچوي نور داسې څه کلاډیان نه دي ډراپ صرف خاپک چې زه یم هغه صرف په محمد رضوان یم چې محمد رضوان په دې سکواډ کې نو ډراپ کول پکار محمد رضوان تا د اوډیای ورلد کپ د پارزان سره ساتل پکارو ځکه نوجوان کلاډیان د غټ میچونو پریشر نشي هندل کولی او دې نوجوان کلاډیانو همیشه په غټ میچونو کې پاکستان ته غټ نقصان ورکړی دی په غټ سټیج باندې په غټ میچ کې دی همیشه فلاپ شوي دي نوجوان کلاډیان ته ټول نوجوان کلاډیان ځان سره په ټیم کې اټوانس نشي کیری کولی همیشه به ته ځان سره په ټیم کې سینیئر کلاډیان هم ساتي او کچره تو چې په سینیئر دی کې اوس هم شته بابر اعظم هم شته نسیم شاه شته دی یا شاهین شته دی لکه منم دغه سینیئر کلاډیان دي خو دا وکټ کیپر ځان له یو بیل رول دی ګوره بیټسمین هیټر بیټسمین اوپنر بیټسمین شو یو میډل اډر بیټسمین شو بیا بالر شو فاست بالر شو سپین بالر شو میډیم پیسر شو دا مختلف کیټګریز دي چې وکټ کیپر ځان له یو سپریټ کیټګری ده نو وکټ کیپر کې تاسو سره سینیئر کلاډي دي کې اوس غازی غوري او روحل نظیر منم دی په ډومېسټک زیات میچونه کړي دي او لیګونه زیات کړي دي خو په انټرنیشنل سټیج باندې د دومره غاټ میچونه نه دي کړي دومره خاص میچز نه دي کړي د استرالیا خلاف د انګلند خلاف دی داسې مطلب نه دي کوشي وی ګراوند ته نو د غټ میچ ځان لا غټ پریشر وي او د غټ میچ غټ کلاډي وي نو محمد رضوان د پاکستان لپاره مطلب د پاکستان کرکټ ټیم کې 2027 اوډیای ورلد کپ پورې کیری کول پکارو زما په خیال باندې محمد رضوان ډراپ کول نو پکار تاسو سره د دې حواله سره خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ